بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. دا تنبیدو حروف من المنگو تاسو وایو. ماشوم اول سره پوه کی یو بال سره د یو سیس هغه تنبکیږي دیوال هغه سره راواچي چې باید دې ته ویل کېږي تنبیدل. ها بیا ماشوم سره په دې باندې پوه کی چې ګوره دې ما आवाज ونه تنبو بیا دې شوشي اقو وس دا आवाज شو وتنبیدو. په خارج کوم په مثال باندې ماشوم پوه شي او په سبق کې دنه هم ماشوم په مثال سره پوه شي. بیا موږ او تاسو ان شاء الله په بورډ باندې وړو ته ولیکو د تنبیدو حروف. ټیک شو جی؟ د تنبیدو حروف چې کله موږ ولیکل ساده مولک حاجه بس تاسو قاعده ته وګورئ. ښه وای اعوذ بالله بسم الله بوایو. ښه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټیک شو؟ د تنبیدو حروف دا انداز ده. ټیک شو؟ پدی ساکن حرفونو کی پنځه حرفونه د اواز د تنبیدو دي. هغه پنځه حرفونه دا دي: قاف. هغه د حروف هجا خو به دوباره کوي. ښه منډې به نه وایو. دا ما یو نصیحت بیات ساتي منډې به نه وایو. ټیک شو؟ با جیم دال. اوس په اخوا د اخر سبق چې کوم لیکل اهم سیز دغه هم دی. ښه پدې حرفونو به هله اواز تنبیږي چې کله دا حرفونه په خپله ساکن وي. په ساکن باندې ماشوم پوه کوي. ښه چې له پاسې پسې وي سکون وي. او خطرفته گاونډي حرف باندې حرکت وي، یعنی یا زبر وي یا زیر وي یا پیش وي. د هر حرف سره د درې وړو حرکاتو مثال لکه اقا اقا اوقا. ټیک شو؟ ګوره جی اقا وای آزاد وای شونډونه به شونډې باندې ګول کوئ. اقا زور ورکوئ. اوقا پیش کې شونډې غونډې کې په قاف کې بیا شونډې خوارې کوي. اوقا اطو آزاد وای اطو اوطو اب حرکت نو اب اب اوب اج ایج اوج اد اید اود. ما ته ګوره اود اوب اوطو اوقا. د پیش نه وروسته خصوصي احتیاط پکار دی. اوس ګورئ چې تاسو ته یو څو خبرې د قلقلې باره کې کومه د دې تنبیدو حروف په باره کې کومه چې دا انتهایی اهم دي. ښه اوله خبر دا ده چې په حروف قلقله یعنی تنبیدو په حروفو کې خلق اولنۍ غلطي دا کوي چې درې واړه حرکات په دې کې پیدا کوي. مثال په تور باندې ما ته لږ وګورئ. ما ته وګورئ بره ابراهیم داسې ده ابراهیم. خلق وایي ابراهیم ایبا 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 ای
با غلط ده يعني دي له زبر ورکي ای با نمبر 2 ای بی راهیمه ای بی راهیمه زیر ورکي یا چې کم دی ګورئ لقد كان لقد كان غلطی ده یا لقد كان غلطی ده پیش بم نور کوئی زیر بم نور کوئی دی بوی بولم نور کوئی یعنی قلقله به مونږه د زبر د حرکت نه د زیر د حرکت نه او د پیش د حرکت نه بچ ساتو ورنه دا به بیا لحن جلیوي غټه غلطي به وي ښه دا به څه وي غټه غلطي ما تاسو ته عرض کړو که په دې باندې استاد سند ورکړي مطلب دا دی چې یاره ته که حروف قلقله یعنې تنبیدو حروف متحرک وي نو زما ته اجازت دی نو که په دې باندې توجه ورنه کړی شي نو مونږ ټول پې ګناهګاریږو لہذا سبق اهم دی انتهایی اهتمام سره به دا پړول غواړي ښه د دې نه وروستو د دې غلطۍ د ویستو دپاره د ماشوم سره قسم مختلف الفاظ اړول مثال په تور باندې وَإِذْ فَرَقْنَا وای قاف کې به شونډې نه غونډې فرقنا وای فرق دغه شان اغرقنا وای غین متن بوه وعدنا دا مثال شو د زبر ټیک شو چې زبر باندې ورکوي ښه وعدنا فرقنا دا به غلط وي دغه شان وای العجله زر په دې کې ماشو العجله غلطي به کوي ټیک شي بار بار ویل د نور مثال قرآن کې تلاش کوي دغه شان فقتلوا وای دغه شان ګورئ دا ګران دی ما ته ګورئ بره قالوا ادعوا لنا ها آسان کار خو نه امیر صاحب قالوا ادعوا پیش کې به شونډې غونډې کې د دال نه مخکې بیا په دال کې شونډې خپل ځای له راولې په عو کې به بیا غونډې کې قالوا ادعوا لنا زر اهم خبره ده دینه به حروف قلقله صفا کول غواړي دویمه اهم خبره د یاد ساتئ چې په حروف قلقلو کې یعنی د تنبیدو په حروفو کې اصل د تنبیدو حرف کم یو دی د قراو په نسبت دی هغه د قاف څه شی دی قاف بعض قاریانو حضراتو په قاف کې قلقله کولو ته واجب ویلی دي ها څه وته ویلی دي د دې خبرې مطلب دا دی چې د دې واجب ټکي نه قاریان دې خبرې طرف ته توجه ور خلکو ورګرځي چې دا باقي سلور حرفونه چې کم دي د دې سلور حرفونو د قلقلې نه زیاته توجه او زیاته ترجیح د قاف قلقلې له ورکول غواړي سمجھ کې خبر را نغله جی پوه شو جی په قلقله کې او په تنبیدو په حرفونو کې اصل حرف کم یو د ذره وای ما په چغه پوه شو جی یو دا خبر په دې باندې تاسو پوه شو جی ها وس د دې قلقلې یعنی تنبیدو د حروف اجرا لګه کو ګورئ جی ما ولیکو قاف د دې قاف نه مخکې به زه همزه ولیکم دا قاف به ساکن کما په قلاره قداره هر سیس چې کم دی ماشوم به پوه کوم چې دا قاف اسی ما ولیکو دا ما ساکن کو دي اوس قاف ساکن وای دا مې مخکې همزه متحرکه ولګول ځکه چې ساکن حرف یواز نه ویل کیږي ټیک شو بیا مونږ وای همزه قاف زبر اقا وس اجرا دادا قاف تنبیگی کنه تنبیگی هغه به چې تنبیگی با تبه تپوس کې ولی هغه به چې زکه چې قاف په تنبیدلو حرفونو کې راغلی دی تو بل تپوس وکړي د تنبیدو حروف سودی هغه به چې تنبیدو حروف پنځه دي هغه دا دي قاف طا با جیم دال
تو بل تاسو کې پدې حرفونو بکله اواز تنبیږي هغه به وایي چې کله دا حرفونه په خپله ساکن وي او خي طرف ته په ګاونډي حرف باندې حرکت وي حرکت څه ته وایي زبر زیر پیش ته حرکات وایي ساکن څه ته وایي په کم حرف باندې چې سکون وي هغه حرف ته ساکن وایي یو دا شوه د هر حرف اجرا دویمه طریقه په دې کې دا چې د قرآن کریم الفاظ به ورته ولیکي مثال په طور باندې اقرأ مثال قاف تنبیهی که نه تنبیهی په دې کې به دقه ټول جوابات تاسو له هغه درکې د قرآن شریف د حرف نه اوس به تاسو راشئ دا په با کې هم ابراهیمه یا په جیم کې چې کوم دی اجعل شو ټیک شو جی دغه شان په دال کې ادخلو شو په طا کې ضرور باطل ششو ټیک ده مثال دا ټول کول غواړي ټیک شو یو دا خبر شو حاجی قاف طا با جیم دال بیا په دې طریقه باندې دا وشو لا ستاپ کله ساتله ستاپ